بعض خلق الله رب العزت په دنیا کې د دې دپاره شل پیدا کړي ګوډې پیدا کړي چې دا نور خلکو ته وګوري او د هغې نه عبرت حاصل کړي عبرت یې واخلي او دا خلکو ته وګوري او دی په خپله باندې کار کوي نو هغه سوالګرو دپاره چې په خپله باندې روغ جوړ دي او بیا هم د الله رب العزت په نوم باندې سوال د خلکو نه کوي او مستحق هم نه دي نو د دا خلکو دپاره کې یو لوی عبرت دی وګوره دا شل دی ګوډ دی خپې نشته بیا هم په خپله باندې مرۍ تیپړی ارتیری او هغه دغه په خپله باندې راکاږي دې کاسب چې کوم یو کس په خپله باندې کار کوي او دی سوال نه کوي نو داسې کس باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي الکاسب حبیب الله کار کوونکی په خپله باندې چې کار کوي دا د الله رب العزت دوست دی نو کم کسان چې مزدوري کوي دغه رنګې حلال کار کوي او په خپله باندې لګیا دي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د الله رب العزت دوستان دي دې وجې نه په هر حال کې چې سړی لاسونو په خپو باندې روغي نو په هر حال کې به د الله رب العزت شکریه ادا کوي په هر حال کې به د الله رب العزت د نعمتونو قدرداني کوي الله رب العزت هم تی رضا کیږي او ارسو د مخ ته الله رب العزت اساني کم کسان چې الله ګډ پیدا کړي لکه دا شو دا شل الله پیدا کړي خپې نشته لیکن بیا په خپله باندې کار کوي ولې ځکه چې د نور خلکو دپاره الله رب العزت په دې کې عبرت یې ښودی دی چې ګوره دا په خپله باندې شل دی په خپله باندې ګډ دی بیا هم په خپله باندې کار کوي چاته محتاج سوال نه کوي دې کې یو لوی عبرت دی د هغه خلکو دپاره چې کوم د الله رب العزت په نوم باندې سوال کوي او ښه په خپله باندې روغ دي کم خلک چې د دې مستحق دی نو که هغه که سوال وکړي جو ټیک ده لیکن نن سبا د دې نه یو رواج جوړ شوی دی هر څوک سوال کوي او دې خلکو ته وګوره دا خلک دا د دې شي مستحق دي چې دې له خلک پیسې ورکړي لیکن دی بیا په خپله باندې کار کوي داسې کس باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي الکاسب حبیب الله کاسب او کار کوونکی دا د الله رب العزت دوست دی